قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. دا سلیشتمه سپاره سورة المؤمن ده. د دینه مخکې د موسی علیه السلام او د فرعون واقعا ذکر شو. کله چې الله تبارک وتعالی فرعون قوم غرق کړ، د هغې نه وروسته د بني اسرائیلو دپاره د یو کتاب ضرورت و. نو هغه کتاب الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام نه د تورات په صورت کې ورکړ. نو الله تبارک وتعالی د هغې ذکر کوي چې موږ موسی علیه السلام له هدایت یعنی کتاب ورکړ او بني اسرائیل موږ د دې کتاب وارثان وګرځول. د دې نه معلومه دا شو، علماء لیکلي دي چې وراثت چې کوم دی دا صرف مال او دولت کې نه چلیږي، بلکې علم کتابت دم چې کوم دی یو قسم لا وراثت دی کوم چلیږي. لکه څنګه نبی رسول الله فرمایي صحابه کرام او دغه شان کې انبیاء کرام څومره چې انبیاء کرام دي نو دا هغو میراث چې کوم دی هغه مال او دولت نه دی، بلکې دا هغو میراث هغه علم دی. نو انبیاء کرام چې څومره دنیا نه تللي نو هغو په خپل میراث کې چې کوم دی نو مال دولت نه دی پرېښی، بلکې هغو علم پرېښی دی. په دې وجه باندې عالم چې کوم دی هغه د انبیاء کرامو وارث ګرځي. نو وارث ځکه دی عالم چې عالم څخه چې کوم دی هغه علم دی، د قرآن علم دی، د حدیث علم دی. نو دا قرآن او حدیث چې کوم دی نو دا د پیغمبرانو علم و، نو دا د هغونه په میراث کې پاتې شو. نو چې چا هم دا علم حاصل کړ هغه د پیغمبرانو وارث وګرځېد. نو څنګه چې مال او دولت کې وراثت چلیږي دغه شانتې په علم کې هم چې کوم دی وراثت دی. او نو د دې چې کوم دی بیا تقسیم نشته ده، خو چې چا هم دا حاصل کړه بس هغه د هغه انبیاء کرامو وارث چې کوم دی هغه جوړ شو. یو مال دولت دی نو د هغې تقسیم دی، چا ته به میلاویږي نو هغه چې کوم دی او هغه تقسیم چې کوم دی نو هغه فرض دی. نبي علیه السلام د هغې ترغیب ورکړ دی میراث علم حاصل کړئ، زده کړئ او دا خلکو ته وښایئ. د میراث تقسیم چې کوم دی نو دا تقسیمول دا فرض دی. اگر چې موږ خلک دا نه کړو چې یو سړی مړ شو د هغه نه وروسته څومره مال د هغه نه پاتې شو نو د هغې تقسیم چې کوم دی دا فرض دی. او قرآن کریم کې چې کوم دی څومره احکامات قرآن کې بیان شوي دي نو هغه صرف هغې ته الله پاک اشاره کړې ده، د هغې څومره تفصیلات کې هغه نبي علیه السلام حدیث کې بیان کړي. البته یو څو څیزونه داسې دي په هغې کې یو د ښځې او د خاوند حقوق دي او دغه شانتې د طلاق مسایل دي. دا الله پاک په تفصیل سره په قرآن کې بیان کړي. او یو چې کوم دی په هغې کې میراث دی، د میراث تقسیم چې کوم دی نو دم نبي علیه السلام الله تبارک وتعالی په قرآن کې تفصیلا بیان کړی دی. څلورمه سپاره کې پوره یو رکو د دې په باره کې نازل شوې ده او په هغې کې د میراث تقسیم چې کوم دی هغه ذکر شوی دی. نو دا الله پاک په قرآن کې تفصیل سره دې دپاره بیان کړی دی چې په زمانه جاهلیت کې به خلکو چې کوم دی نو میراث ښځو له نه ورکوه، میراث به یې ورکوه لیکن ښځې به یې ترې نه محرومه کړي چې د ښځې په اسلام کې څه قسم د حیثیت نشته دی، بلکې زنانو له چې کوم دی هغو چې کوم مقام او مرتبه ورکوله نو په زمانه جاهلیت کې د خلکو په نسبت باندې د زنانه مقام او مرتبه چې کوم دی هغه یو قسم نه د سپي په شان دی. یعنې څنګه مرتبه او مقام د سپي نو د هغې نه هم یو قسم د لاندې هغو زنانه ګڼي. یعنې زنانه او قرآن چې کوم دی نو بیا زنانو له ډېر لوی مقام ورکړ او د زنانو باقاعده په قرآن کې الله پاک کیسې مقرر کړي چې مور ته به دا حصه میلاویږي، ښځې ته به دا حصه میلاویږي، خور ته به دا حصه میلاویږي. نو چې کله قرآن راغی او اسلام راغی نو د هغې په وجه باندې زنانو ته عزت میلاو شو. کنې په زمانه جاهلیت کې د زنانو هېڅ قسم له عزت هم نه و. زنانه چې کله ماهواري بیماري به راغله نو زنانه به یې چې کوم دی په یو کوټه کې بند او هغې ته به یې ډوډۍ چې کوم دی د سپي په شانتې تلله، هغې سره به کېناستل یا هغې سره چې کوم دی نو خبرې کول یا هغې ته کتل دا به بلکل هغو نه ګواره کول، بلکې یو کمره کې به یې بندولی او په هغې کې به چې کوم دی نو هغې ته ډوډۍ ورسوي. دا چې کوم دی څومره هغو چې کوم دی زنانه هغو بې عزته کړې او څومره چې کوم دی نو هغو له یو لاندې درجه یې ورکړې وه، لیکن الله تبارک وتعالی د دین اسلام د وجه نه هغوی له ډېر لوی مقام ورکړ.
نو میراث چې کوم دی د دې تقسیم د متعلق خبره اورو میراث تقسیم چې کوم دی نو دا فرض دی تقسیمول پکار دی چې کله څوک وفات شي او داغه نه وروسته داغه نه مال دولت پاتې شوی نو پکار دا چې داغه وروسته څومره داغه زامن پاتې شي دي داغه وصي دي داغه ګونه دي نوسای دي داغه خويندې دي هر څوک چې داغه نه پاتې شي نو پکار دا چې هغه پوره تفصیل ولیکو داغه نه څومره مال پاتې شي هغه ټول تفصیل مونږ ولیکو او یو عالم یا یو مفتی په څیر څوک د میراث تقسیم کول شي ځکه میراث تقسیم چې کوم دی دا ګران کار دی هر سړی نشي کولای او نه هر عالم چې کوم دی په دې باندې پوهیږي نو یو مفتی څنګه تویسو یا یو عالم پسې هغه چې ته وایي چې دا تقسیم کړه تقسیم په هغه حساب باندې بیا حصې ورکول نو بعضې خلک په خپل مرضی باندې چې کوم دی نو هغه مال تقسیم کړه خپل مرضی باندې د پکار د میراث د دې شریعت چې کوم دی طریقه مقرره کړه چې چا څومره سره چا څومره سره نو هغه پیسې چې کوم دی هغه ته میلاوېدل پکار دي نو بعضې وخت کې چې کوم دی د هغه میراث نه بعضې سړی په څه وجه باندې محروم هم شي نو هغه هم چې کوم دی نو په هغې باندې علما او مفتیان پوهېږي نو دې د وجې نه میراث تقسیم چې کوم دی دا داسې فرض دی لکه څنګه مونځ فرض دی نو دا تقسیمول پکار دي نه یې تقسیموي نو دا ورثه چې څومره هم دي هغه په دې باندې ګناهګار دي او دغه شانتې د هغه میراث چې کوم مال دی هغه د هغه پسې په خیرات کې هم نه لګي که یو سړی هغه چې کوم دی خیرات کې هغه پسې لګي چې زه دی مړ شو مثال په طور باندې یو سړی مړ شو د هغه څلور زامن دي په څلورو زامنو کې چې کوم دی مشر یو راپاسي او د هغه ټول مال راخلي او هغه د هغه پسې خیرات وکړي نو دا هم جایز نه جایز ځکه نه ده په دې کې د ټولو ورثو حق دی ها مال تقسیم کا د شریعت مطابق هغه ټولو له د هر چا حصه ورکړه د هغې نه وروسته هغه په خپلې خوشحالۍ باندې تاله واپس راکړي چې دا واخله او دا زمونږ د افطار پسې خیر وکړه هر یو له د هغه حصه ورکړه او د هغې نه وروسته هغه په خپلې مرضۍ تاله واپس راکړي دا خیر چې کوم دی بیا جایز دی او که نه ته هغونه تپوسونه کوي چې تاسو واخلئ که نه زه دا هغه پسې خیر کومه نو که دې کې که هغو زړه نه غواړي خو مجبوراً به هغو تاله اجازت راکوي شرم د وجې نه او شرم سره شرم دغه هغه به دغه سوچ کوي که زه ووایم چې نه زما حصه ماله راکړئ هغه پسې خیر نه کوم نو خلک په ما پورې خاندي ځکه زموږ خو هر کار د شرم د وجې نه چې خلک په را پورې خاندي دا کار مې ونه کړه خلک په را پورې خاندي جنازې له لاړم خلک په را پورې خاندي جنازه یې ونه کړه دا کار مې ونه کړه خلک په را پورې خاندي نو کار کې هر نیک کار کې د الله رضا مقصود پکار ده د خلکو خندا ته نه دي کتل پکار دې د وجې نه یو شاعر وایي چې څو پورې تاسو د دنیا خندا ته ګورئ نو تر هغه وخته پورې تاسو په دین عمل نه شئ کولی یعنې دې ته ګوره چې دا دنیا دا کار ونه کړو نه دا دنیا خلک په ما پورې خاندي چېرته هم د دین کار په صحیح طریقه باندې او د الله رضا دپاره نه شي کولی د خلکو خنداګانې د خلکو خبرې پرېږده او آخرت ورځ مخامخ که ځان ته چې د آخرت ورځ به راځي الله به زما نه د دې تپوس کوي الله به راسره حساب کتاب کوي آیا د عمل زه کوم نو چا دپاره لکوم الله دپاره لکوم که چا دپاره لکوم نو عمل خالص د الله تبارک وتعالی رضا دپاره پکار دی په هغې کې ریاکاري هم ده پکار نو دې د وجې نه د میراث مال چې کوم دی په دې کې یو روپۍ هم چې کوم دی نو هغه ورته ایسته کول یا هغه چې کوم دی نو د تقسیم نه مخکې په څه شي کې لګول جایز نه دي البته صرف شرط یو څو څیزونو اجازت ورکړی دی چې په هغې کې لګولی شي لکه یو سړی مړ شو نو د هغه دپاره د کفن انتظام کوي د هغه چې کوم مال پاتې شوی دی د هغې نه هغه کولی شي دغه شانتې چې کوم دی نو که قبر دی په هغې باندې خرچه راځي نو هغه هم چې کوم دی نو فضوله خرچه نه چې کومه د قبر ضروري خرچه ده یا یو سړی چې کوم دی قبر تیاري هغه چې کوم دی په پیسو باندې کرایه باندې تیاري نو هغه خرچه چې کوم دی د هغه د پیسو نه ورکولی شي دغه شانتې هغه چې کوم دی د چا نه قرض اخیستی دی د هغه کوم قرض دی نو هغه قرض چې کوم دی نو هغه د هغه پیسو نه ورکول پکار دی یا دغه شانتې هغه وصیت کړی چې زما د مرګ نه وروسته دا دومره تقسیم نه مخکې په څه شي کې لګول جایز نه دي البته صرف شرط یو څو څیزونو اجازت ورکړی دی چې په هغې کې لګولی شي لکه یو سړی مړ شو نو د هغه دپاره د کفن انتظام کوي د هغه چې کوم مال پاتې شوی دی د هغې نه هغه کولی شي دغه شانتې چې کوم دی نو که قبر دی په هغې باندې خرچه راځي نو هغه هم چې کوم دی نو فضوله خرچه نه چې کومه د قبر ضروري خرچه ده یا یو سړی چې کوم دی قبر تیاري هغه چې کوم دی په پیسو باندې کرایه باندې تیاري نو هغه خرچه چې کوم دی د هغه د پیسو نه ورکولی شي دغه شانتې هغه چې کوم دی د چا نه قرض اخیستی دی د هغه کوم قرض دی نو هغه قرض چې کوم دی نو هغه د هغه پیسو نه ورکول پکار دی یا دغه شانتې هغه وصیت کړی چې زما د مرګ نه وروسته دا دومره پیسې به فلانکي سړي له ورکړي و هغه سړي دپاره به وصیت کوي چې د چا حصه په شریعت کې مقرر نه ده چا دپاره په شریعت کې میراث کې حصه مقرر کړ د شریعت د هغه سړي دپاره وصیت هم جایز نه دی هغه ته وصیت نه شي کولی که ودی که نو بیا هم هغه ته به د وصیت مطابق مال نه شي میلاولی و هغه چا دپاره دی وصیت وکړي چې د چا دپاره په شریعت کې حصه نه ده مقرر نو هغه له به چې کوم دی هغه مال ته ورکړي و مال به څومره ورکوي د مال 3 حصې نه زیات حصه به چې کوم دی نه ورکوي صرف د مال 3 حصه چې کوم دی که د هغې نه زیات وصیت هم وکړو نو
هغه جایز نه دی زیات نصیحت د مال 3% چې کوم دی په وصیت کې که هغه چا وصیت وکړو نو 3% مال چې کوم دی هغه سړي ته ورکولی شي د هغه د وصیت مطابق باقي د هغې نه علاوه چې کوم دی په خپلې مرضۍ باندې په څه شي کې هغه مال دولت مدرسه کې جومات کې خیر خیرات بغیر د تقسیم نه دا جایز نه دی تقسیم کا بیا څوک خپل حصه کم ځای کې لګوي ځان له استعمالوي هغه پسې لګوي په جومات کې لګوي مدرسه کې لګوي خیر خیرات کې لګوي هغه بیا د هغه اختیار دی نو الله تبارک وتعالی دلته کې فرمایي چې دا بني اسرائیل موږ د دې کتاب وارثان جوړ کړل او دا کتاب چې کوم دی د دې مقصد څه په دې کې هدایت او نصیحت کومو خلکو دپاره ده عقلمندو خلکو دپاره ده نو همیشه د الله تبارک وتعالی د کتاب نه عبرت او نصیحت دا هغه خلک حاصلوي چې د کومو خلکو عقل په کومو خلکو کې سمجھداري نو سمجھداري په دوه قسمه ده یو سمجھداري دا چې صرف انسان په دنیا باندې کوي د آخرت نه بالکل غافل دی یو سمجھداري دا چې انسان دنیا او آخرت دواړه کوي نو د کافرانو په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا د دنیا په ظاهري زندګۍ باندې ډېر ښه پوهېږي لیکن د آخرت خبره چې راځي نو د هغې نه خپل ځان چې کوم دی بالکل بیا داسې کې بې خبره کړي ځکه په دنیا کې څومره چې غټ غټ کافران تېر شوي دا ډېر ډېر تاجران په دنیا کې دوی ته ډېر ډېر مهارت حاصل په تجارت کې په کاروبار کې دا ډېر زیات ماهر لیکن د آخرت په معامله کې بالکل چې کوم دی غافل او کله به پیغمبرانو پورې ټوکې کولې کله به د الله کتاب پورې ټوکې کولې کله به د پیغمبر تعلیماتو پورې ټوکې کولې نو د آخرت نه چې کوم دی خپل دا دماغ چې الله څومره ورکړي په دنیا کې ټول استعمال کړي د الله د دین دپاره خپل عقل او دماغ نه دی استعمال کړي نو الله فرمایي د الله دا کتاب د خلکو دپاره هدایت دی او هغه خلک چې په هغو کې عقل نو هغو دپاره چې کوم دی دا هدایت او نصیحت دی ولقد آتینا موسی الهدى او بشک موږ موسی علیه السلام نه ورکړ هدایت یعنې کتاب چې هغه تورات دی واورثنا بني اسرائیل الکتاب او موږ بني اسرائیل د دې کتاب وارثان وګرځولو هدن دا کتاب چې کوم دی دا هدایت او ذکر او نصیحت لأولی الالباب د عقلمندو خلکو فاصبر ان وعد الله حق اوس په دې آیاتونو کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړي او تسلی دا ورکړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کافرانو ډېر تکلیفونه ورسول نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے پیغمبره دې نه مخکې د موسی علیه السلام د فرعون واقعه بیان شوه نو الله فرمایي چې اے پیغمبره د ستا نه مخکې پیغمبرانو ته هم دا تکلیفونه د خلکو رسولي لکه فرعون چې کوم دی موسی علیه السلام په مقابله کې راغلی هغه ته تکلیفونه رسولو وای پیغمبره تا ته هم ستاره امت او دا خلک تکلیفونه رسوي خو ته په دې باندې صبر وکړه پریشانه کېږه مه سهار او ماښام د الله پاک تسبیح او د الله پاکي بیانوه الله تبارک وتعالی به چې کوم دی نو ستا مدد وکړي فاصبر ان وعد الله حق پس ای پیغمبره ته صبر وکړه د الله پاک وعده رښتونې ده واستغفر لذنبک بخښنه وغواړه د خپلو ګناهونو د ګناهونو بخښنه وغواړه څومره چې پیغمبران تیر شوي دي ته تمام علماو دا متفقه فیصله ده چې تمام انبیا کرام هغه د لویو ګناهونو نه او د غټو ګناهونو نه او د وړو ګناهونو نه تمام ګناهونه چې کوم دي هغه بالکل محفوظ دي اوس دلته کې چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي ته د خپلو ګناهونو معافي وغواړه نو پیغمبر خو د ګناهونو نه پاک دی نه وړه ګناه ترې شوې ده نه غټه ګناه شوې نو دلته کې چې کوم دی الله تبارک وتعالی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي ته د خپلو ګناهونو معافي وغواړه د دې مقصد دا دی چې کومه اجتهادي غلطي شوې اجتهادي غلطي مطلب دا دی چې داسې یو کار چې هغه مطلب غیر مناسب یعنی مناسب کار نه نو چې څومره یو سړي مرتبه اوچته نو دومره د هغه دپاره یو غټه غوندې کار چې کوم دی هغه غټ لکه مثال په طور باندې یو عالم دی نو عام خلک هم دروغ وایي نو خلک دومره پروا نه ساتي که دوکه یې چاله ورکړه که دروغ یې وایي خلک یې پروا نه ساتي لیکن که یو عالم سړی دروغ وایي هغه چاله دوکه ورکړي نو خلکو چې کوم دی په نظر کې هغه راشي چې دا عالم سړی د دوکه ورکړه دا عالم و د چې کوم دی خلکو ته دروغ وایي دا عالم و د چې کوم دی دا قسم نه کار وکړو نو چې څومره یو سړي مرتبه اوچته وي نو دومره د هغه دپاره وړه غوندې غلطي چې کوم دی هغه لوی نو پیغمبر نه ګناهونه شوي شي او پیغمبر نه بعضې وخت کې یو داسې غوندې کار وشي چې هغه مناسب بنه نو الله نبی اسلام ته وایي په دې باندې چې کوم دی ته معافي وغواړه لکه مثال په طور باندې د هغه یو مثال نبی علیه الصلاۃ والسلام ناستو صحابه کرام ناستو نبی علیه السلام هغو ته د دین تبلیغ کوو بیان یې ورته کوو نصیحت یې ورته کوو نو په دې کې دا غټ غټ کافران راغله نبی علیه السلام ته وایي د الله رسوله مونږ ستا دین قبلو ایمان قبلو خو په دې شرط باندې چې تاسو را دا کم کمزور خلک ناست دی دا شتېدلو کپړو والا خلک کم تاسو را ناست دي
دا خلک خپل د مجلس نه پاسه او موږ بستا خبره ومن ځکه که د خلکو سره یو زموږ کېنو زموږ مرتبه به کمه او زموږ عزت کې به کمې راشي دومره زیات متکبر نو نبی اسلام په زړه کې دا خبره رااله دا خبره خو د خره دا به زه پاسو ما دا صحابه دا خو زما خپل خلک دی خو به بیا راشي ما ته به کېني لیکن دا کافران بیا زما مخې ته نه راځي نو نن موقع ده زه به چې کوم دی دا صحابه پاسو ما او دو به چې کوم دی زه کېنو نو چې څنګه د پیغمبر په زړه کې دا خبره رااله الله فورا د قرآن آیات نازل کړ ای پیغمبره دا خلک خپل د ځان څنګه نه پانسئ که دا خپل د ځان څنګه نه پاسولو نو ته به پیغمبره په ظالمانو کې نو ظالمانو مطلب دا دی چې دا به ستا غلطي اوس دا یو قسم د ګناه کار نه و پیغمبر نیت صحیح و ښه نیت و د پیغمبر چې دا کافران به ځان ته کېنوم نو ده ته به دین وښیم کېدای شي دوی ایمان قبول کړي لیکن چونکې دا خبره مناسب نه وه چې غریبانان ته پاسوه او مالداره ځان سره کېنوه الله ته خو نه د مالداره ضرورت دی نه د غریبانانو ضرورت دی اوس چې مالداره دومره زیات تکبر کوي چې هغه وایي زموږ د غریبانانو سره یو ځای نه کېږو بیا د دوی د ایمان هم الله فرمایي ما ته ضرورت نشته دی او نه د دوی د اعمالو ما ته ضرورت دی نو په دې باندې الله تبارک وتعالی نبی رسول وسلام ته وویل چې ته چې کوم دی اوس د الله پاک نه معافي وغواړه نو داسې وړې وړې غلطیانې چې هغه ګناه نه ده لیکن یو غیر مناسب کار دی په هغې باندې الله پاک فرمایي چې ته د الله پاک نه بخښنه او معافي وغواړه فاصبر ان وعد الله حق پس ای پیغمبره بخښنه وغواړه د الله وعده رښتونې ده واستغفر لذنبک فاصبر صبر وکړه ان وعد الله حق بېشکه د الله وعده هغه رښتونې ده واستغفر لذنبک د خپلو ګناهونو معافي وغواړه وسبح بحمد ربک خپل د رب تسبیح بیانوه بالعشي ماخم والابکار او سار او ماخم د الله تبارک وتعالی پاکي بیانوه مطلب دا دی په دې کې اشاره دې طرف ته چې تا کافرانو ته تکلیفونه را رسېږي نقصان رسېږي نو په هغې باندې سهار او ماښام چې کوم دی تر الله تبارک وتعالی معافي غواړه الله پاک او د الله پاک نه بخښنه غواړه او دغه شان دی چې کوم دی نو اوسره چې کوم دی د الله پاک ذکر کوه سهار او ماښام د الله تسبیح بیانوه سهار او ماښام مطلب نه دی خالي سهار بیان د الله تسبیح چې کوم دی وکړه او ماښام وکړه بلکې مقصد د دې نه دا دی چې په هر وخت کې د الله تبارک وتعالی چې کوم دی ذکر کوه لکه څنګه یو سړی کار کوي نو خلک وایي سهار او ماښام دی په دې کار کې لګي د هغې مقصد دا نه دی خالي د سهار کې کار کوي او ماښام کې کار کوي مقصد دا دی چې په هر وخت کې دی لګي نو دغه شانتې په دې کې ترغیب ده چې هر وخت کې د الله تبارک وتعالی ذکر کوه او الله تبارک وتعالی یادوه الله دې په دې باندې عمل کولو